الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې الله رب العالمین اراده وکړه چې د ځمکه آباد کی په انسانانو سره، نو الله رب العالمین آدم علیه السلام دا پیدا کړ د خټې نه، او الله رب العالمین ول عزت ورکو په ملائکو باندې ورته سجده وکړه، او دا واقعات په قران کریم کې ځای په ځای باندې راغلي. الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله رب العالمین ملائکو ته ویل چې زه پیدا کوم په ځمکه کې خلیفہ. نو هغه ورته ویل چې آیا ته پیدا کې په ځمکه کې هغه څوک چې هغه فساد کوي، ویني به توی کوي، او منګه تسبیح بیانو سره د ثناستانه ستا پاکي بیانو. الله رب العالمین ورته ویل چې یقینا زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ. الله رب العالمین آدم علیه السلام دا پیدا کړ د خټې نه. ملائکو ته حکم وکړو چې سجده ورته وکړي، نو ملائکو سجده وکړه او ابلیس انکار وکړو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله فرمایي چې کله موږ ویل ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته، نو پس ټولو سجده وکړه مگر ابلیس ونه کړه، انکار یې وکړو، تکبر یې وکړو، لویي وکړه چې زه دې د اور نه پیدا کړی یم او دا د خټې نه پیدا کړی. الله فرمایي وکان من الکافرین، دا و د کافرانو نه. بیا الله رب العالمین د آدم علیه السلام د پاره د هغه بیبي حوا به پیدا کړه. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. اے خلکو ویرګې د خپل رب نه، هغه ذات نه چې تاسو پیدا کړي وي د یو نفس نه، او د هغې نه د هغه بیبي پیدا کړي، او بیا دا ټول انسانان د دیو نه خواره کړي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه نه نقل دی چې الله رب العالمین دا د ګچې پختۍ نه پیدا کړه. آدم علیه السلام اودو، او چې کله راویښ شو نو خواته بیبي دا ناسته و هغه موجود وه. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ښځه دا د پختۍ نه پیدا ده، او په دې پختۍ کې کوږوالی، نو که ته سمې نو ماته به کی، او که پرېږدي نو دغه شان کوږوالی به پکې. نو زنانو ته خیخې خبرې کوي، د هغو په باره کې دا خبره تاسو واخلئ چې د خیر خبرې ورته کوي، ښایسته خبرې ورته کوي. نو آدم علیه السلام الله رب العالمین ورته بیبي دا پیدا کړه. بیا دواړه په جنت کې اوسېده، او الله رب العالمین ورته نعمتونه ورکول. خو الله رب العالمین په یو امتحان هم وکړو، یوه ونې ورته وښودله چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. الله فرمایي چې موږ ویل ای آدمه اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې، او ښه پراخه خوراکونه کوئ، خو دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. یوه ونې ورته وښودله چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. نو ابلیس ورته راغی، ابلیس دشمن دی، ځکه انکار یې کړی د سجدې نه هم. نو اوس یې ورته دا وسوسه وراچېله چې دا ونه تاسو وخورئ، دې ته نږدې شئ، او قسم یې ورته وخوړو چې زه ستاسو لپاره د خیرخوا نه یم، خیرخواهانو نه یم، زه ستاسو د خیر طلبګار یم. دا ونه وخورئ نو یا به همیشه لپاره پاتې شئ، او یا به ملایک شئ. نو هغو چې کله ونې ته نږدې شو او ونې د هغې نه خوراک وکړو، نو د هغو نه کپړې لرې شوې او بربنډ شو. بیا د جنت هغه پاڼې په ځان پسې لګولې. لکه الله رب العالمین قرآن کریم کې د هغې ذکر کړی فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه
وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. الله رب العالمین د دې وجې نه بیا د جنت نه راکوز کړه ښکته، او الله رب العالمین ورته څه کلمات ښودلي وو هغه دې وویلو. نو الله رب العالمین په خپل رحم وکړه، توبه یې ور قبول کړه. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم علیه السلام د خپل رب نه څه کلمات زده کړي وو چې هغه دا وو چې دیو دا وویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب موږ ظلم کړی په خپل ځانونو باندې، که ته موږ ته بخانه ونه کړې او موږ باندې رحم ونه کړې نو موږ د تاوانیان نشو. الله به خپل رحم وکړو، توبه ولا قبول کړه او ځمکې ته راکوز کړه. نو په ځمکه کې آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا بی د دواړو ژوند کاوه، او الله رب العالمین ورله اولاد او بچی ورکړه. نو هر کله چې بیا آدم علیه السلام دا وفات شو او دغه اولاد پاتې شو، نو تقریبا 10 پیړۍ اولاد د آدم علیه السلام دا د خپل پلار په دین باندې روانو، په دین اسلام باندې. بیا وروسته په دیو کې کفر پیدا شو، شرک پکې پیدا شو، او سبب د کفر هغه د صالحین او د نیکانو خلکو په محبت کې هغه غلو کول او زیاتی کول وو، د حد نه پکې واوښته. لکه الله رب العالمین فرمایي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دا یو 15 کسانو نیکان خلکو ته دعوت ورکاو او خلک به نیکو ته رابلل، د بدونو یې منې کول. نو دیو چې کله مړه شو نو دې شیطان ورته وسوسې وراچېرې او د هغې شکلونه دیو جوړ کړه. او بیا ډېره موده چې تېره شوه، علمام په کمیدو شو او دارنګې نیکان خلک هم په کمیدو شو. دې شیطان د ابلیس ورته بیا وسوسه وراچېله دې ناپوهه خلکو په زړونو کې چې دا نیکان خلک وو او د دیو دا شکلونه او د دیو دا مجسمې چې تاسو جوړې کړي د دې عبادت وکړي. نو هغو د هغې عبادت شروع کو، نو دیو کې دا شرک او دا کفر پیدا شو. بیا ورته الله رب العالمین نوح علیه السلام راولېږه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.